دا وګوره جی ځان اوس پوکوي ګوره ښه ما تاسو ته چې دا ځای کار اداره ښه هغه اول ته ځان پوکي اول څه خبره ما به الموجود موجود او دویم سو ما به الموجود او ما به الموجود موجود دلته نفس موجودون دلته ذلك الموجود دا اولنې فاعل دی ګوره د دې ترجمه زه داسې کوم چې په هغې سره موجودي یعنی د فاعل په وجه فاعل هغه شی دی د ده په سبب سره دا شی چې دی دا متصف بالوجود شو کنه متصف بالعدم ځکه دلته کې ذالک نه دی ویلی دا ذالک د تعیین دپاره راځي ذالک څه ما تاسو ته نه چې اسباب د تعین کې د ټول نه اعلی سبب اشاره ده دغه شی شو دا شی یعنی دا دغه چې ووایو نو امتیاز د دې مراد امتیاز څه شي ما ته ته دیو چې نه مې هغه یو ښځه سره ته نکاح کوې که نه اوس ته نه غواړې چې د دې ښځې نوم څوک په مجلس کې والي د پلار نوم یې والي بس هغه په بلخه کې ناست دی پوه شوې پې او هغه پوه شوې پې تا دا ښځه داسې ووایې په نکاح شریف محمدي باندې تا قبوله کړې ده نو مې ماله هغه یې و دغه ښځه ما وجنې دا مو قبول کړې ده او چې کوم دی نو دا شو بس د ټول نه اعلی ترین تعین سبب د تعین څوک دی اشاره ده ګوره په دې کې ذالک ویل دی څه ویل دی دې کې ذالک نه دی ذالک نفس وجود دی او نفس وجود د چا د وجې نه میلاویږي او دلته د نفس وجود خبره کېږو دغه والی چې کوم دا په شي کې د خپل حقایقي د حقایق دغه کو څه کو حقایق دغه کو پوه شوې پې نو ګوره نفس وجود خو د فاعل د وجې راځي خو دغه شی ګوره د هر شی حیوان د انسان دغه انسان په څه دی که نفس وجود وای نو نفس وجود او په وجود کې خو دا دواړه حمارګل او دی برابر دي خو دی چې دغه دی د انسان دی دا چا د وجې نه د فاعل د وجې نه فاعل د وجې نه خو دا تخستم ده فاعل خو وجود ورکوي که نه وجود خو دله ورکړی که دی دغه نه هم بداو خو دا دغه چې شو چې دا انسان شو چې د عقل دی د کتابونه وایي د خرڅ کوي د سره عقلونه چلیږي جازونه الوځي اوسپنې چې کوم دی نو ورشی خلاص کړي ورخرج کړي کوم ځای کې وایي دا کولی شي چې میزایل جوړ کړي او دیجنه کې بل ځای کې سړی برمه کړي ها دا کولی شي دا څوک کوي ذالک دغه شی متعین شی چې د عقل خاوند دی دا رجا کړ دی ځکه ټول خبره په چا کې ده ذالک کې ده وګوره د دې ترجمه علامه خیالي د علامه خیالي د دې د موجودون ترجمه څه سره کوي یا متصف بالوجود شو او ما به الموجود ذلك الموجود د ما تفصیل په امر الذي سره التم رجل بسبب بیا سبب شو الموجود الشيء ده موصوف راوس سره دا شی موجوده چي ده شی څه انسان کنه ذلك الموجود د ذلك الموجود الممتاز سره چې ممتاز دي د جانا د جميع ماودونه او د فاعل کار چې هغه د امتیاز کاری کې ده صرف نشته کولی او دا ذاتیات شله دا انسان چې دغه نه جدا دی دا په دې ذاتیات جدا دی دغه شی چې شو چې د نور نه ممتاز دی دا چا کار دی دا د ذاتیاتو کار دی په دې دوانو کې فرق دی د دې ترجمه دا ده او د دې ترجمه سره دا ده پوه شئ که نه شوی پې اوس دلته کې یو سوال به تاسو ته وکړم دا چې په دې دوانو کې دی چې ته سبب ګرځې او دی مسبب ګرځې نو خو دا ما حیوان ناطق دی که نه دا ایدمې کې حیوان ناطق دی که نه او دا موجود څوک دی شی موجود هغه انسان دی که نه نو دې کې خو دا خو یو شی دی نو شی د خپل ځان دپاره سبب جوړېدی شي ته څنګه سبب هلته خو فاعل غیر دی که نه د شي نه نو دلته خیریت شته تاسو به دلته مالګې لا مغایرته مغایرت خو نشته نو ته څنګه چې کوم دی نو دا سبب ګرځي سبب مغایرت نه تاسو به جواب وکړئ مراد د دې چې د په سبب سره دی شي یعنی عدم الاحتیاج غیر یعنی د په دې وجود کې د انسان په جوړېدو کې د حیوان ناطق نه علاوه بل چاته احتیاج شته د سببیت د ظاهري معنی مه کوه څه کوه ها یعنی د بل چاته عدم الاحتیاج الغیر
او بیا بعینه علامه سیالکوټي وایي ولکه جوهر ما يقوم بنفسه شی په خپل ځان پر قائمېدی شي لکه قائم د مقام به نه غیر نه نو دلته قائم دی او په خپل نفس پورې نو د هم مقام قائم شو هم د خپل ځان شو قائم او مقام یو نشو هغه مطلب دا دی چې عدم الاحتیاج جلسه غیر یعنی عارض مقابله غیر ته محتاج دی محل ته محتاج دی او دیسو کله 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 د دې عبارت راځي د پاره او دا فائدہ ورکړي د چا د عدم الاحتیاج یعنی د انسان په جوړېدو کې د حیوان ناطق نه علاوه بل چا د حاجت نشته دا حدیث بور الله مخه اورې کنه اورې نو دا ماهیت شو دا فاعل شو پوه شئ په نو دا فاعلیت دی فاعل نه داخه دا فاعل دغه ګرځي کنه د نشته کوي ولې لعدم تاثیر الفاعل في الامتياز د فاعل کار په امتیاز کې نه هغه صرف د ادم نه وجود تراوړي او په دې موجودیت کې د شون ټول یو شانتي هغه بیا چې دیو بل نه جدا کیږي نه بس جدا کیږي ته نه چې په فصول جدا کیږي بس جدا کیږي دا حمار د انسان نه په جدا شي په دې وجود دا چې وجود خود دلته هم دی وجود خو دې ته وایي وجود څه ته وایي پوه چې مرتبه د اثر شي بس دا د وجود وایي چې د ادم نه رابل شي او پاتې شو چې د دا کار د چا دی د امور داخله و دی دلته کې داخل ناطق دی او ال د داخل څوک دی د دې فاعل کار په امتیاز کې نشته خبره دلته د ذالک څوک دی او دا ذالک ته ما دلته کلی کنه دا ذالک څنګه سره اسم اشاره دا اسم سره اشاره انتهایی تعین نولي دا تعین د دې د وجه نه راغله او وجود نه وجود خو فاعل راوسته دی خدا تعین د وجود نه پس د چې د بل نه جدا دی په حیوان ناطق جدا دی که په دې فاعل جدا کړی فاعل غار شله وجود ورکو بس هاي ته امتیازات سره څه کار دی اخو دنه دغه ګوره څه دي څه امتیازات داخلي دي او څه امتیازات بهر نه دي هغه ته تشخصات وجه د بهر نه او چې دنه هغه ته فصول وي نو ګوره دلته نور څه نشته بر دلته ګوره ما به هلسو وای کنه یار دا وګوره قلت بعد التسليم فرق ما بين مبني والمبني والفاعل هو انما هو الاول وبه يظهر او د دین معلومه شو چې دا ضمیرین دوه شی ته راځي دي ضمیرین شو دوه ضمیرین چا ته راځي دي یعنی پوښښ کنه شی په چې ماهیت او په دې د دوه کې فرق وګو نو په دې کې شی دوه د یعنی دغه شی چې شو دا ماهیت کمی او دماغ دی پاغي سره موجود هم دغه موجود دی دغه شی هم دغه شی دی نو هو زمين دوان چادر شي تراجي دي داخله شو وقد يجعل ده یو بل خبره دوه کېده دوه چې سبق لك سبق دی مقدمه معتد به شي وې ذکر کو و دې تر شيخه دینه خلاص شي ده یو بل کار کو ز فاعل او د فاعل نه جدا کاله کماهیت اعتراض غوتا کړه ده کنه اوس بل جواب کوي یو کار وکړو دا هو ثاني نه ده د به ما تراجي کې وخت هو دوه موږ شي تراجي کړی کنه چاته خدا دې سره به فاعل نه څنګه جدا شي دلته بوستا دماغ تیز کې او د ځان نه بچ کم د ابن سینا جوړ کې نو کپويږي با څنګه الامر الذي ما دغه حیوان ناطق شي بسببه د په سبب د ناطق سره الشيء دا شی چې انسان دی هو دغه انسان هو دا هو دم هو زما چا درې دی ذالک الامر چې حیوان ناطق دی او شی به څه مطلب دی د دې ترجمه ده اوري نو ما ته ګوره د په وجه باندې د دې حیوان ناطق په وجه باندې دا شی چې دی کنه هو دغه شی دغه امر دی یعنی دغه حیوان ناطق چې دی د حیوان د انسان چې حیوان ناطق دی کنه په دې حیوان ناطق په وجه د حیوان ناطق دی ولی یعنی بل چاته حاجت نشته چاته حاجت نشته یعنی علت ته حاجت نشته چاته نشته او د دې وجه یو ترجمه یو ټکی وسره دا علامه شلکوټي لګول یعنی لا يعلل ثبوته للذات دا ذاتيات چې ذات ته ثابتېږي علت غواړي نو د دې مطلب شو عدم الاحتیاج سمانه یعنی دا حیوان ناطق چې دی شله ثابتېږي چاره
نو دا د دې وجه هم دقه حیوان ناطق دی بل څه خبره نشته یو بل علت نه غواړي هم دقه وجه ده او چې دا ترجمه دی وکړه اوس دا په فاعل کې د ترجمه ته شي کولی ولی فاعل جوړ ما کول فاعل نه دی امر هغه چې په سبب د هغه سره شی چې مفعول دی فاعل خو د ابل شی خو مفعول بیا کنه دا مفعول چې دی د فاعل د هغه شی دی چې په سبب د مفعول سره دا مفعول بیا فاعل دی مفعول چې د فاعل جوړیږي نو الته خو دغه شی دغه حیوان ناطق دی او دلته ته ویل شي چې دغه فاعل دی نو مفعول ياخذ فاعل نسو لعدم حمل المواتات بينهما د فاعل او د شی ترمنځ حمل مواتات شته چې دغه دی یراغه حیوان ناطق ته ویل شي چې دغه دی دغه شی دغه حیوان ناطق دی دلته ویل شي چې دغه چې دا انسان دی وقد يجعل احدهما بيلدك محشوي اللي مراد احدهما نه څوک دی ضمیر ثانی دی ها کنه دی وګرځول شي یو د دې ضمیر نه بل الموصول چاته راځي کا وای کنه یار فلا توجد اشكال بالفعل بالکل اعتراض به ورګ شي او وجه د ادم ورود د اعتراض دغه دغه نورما ها سبب دغه زه تورس کوله میزان پوغي ورخه تبه د چرګټ بالکل نه کی زما جوړم نو اوس مې نشته بس دماغ مې اثر ده کنه دا یو جنا دویم دا شو ښه تقریبا نه است ښه دې صبر وکړه ښه